نو چې کله په هغه ټیم کې سورت یاسین ویلې کېږي نو د زړه نه دا روح چې دی نو دا په نرمۍ سره روزي روح په داسې کې دا ورته آسان کړي روح دې نه په اسانۍ او سهولت سره روزي نو دې وجې نه وایي چې تاسو سورت یاسین وایي چې څوک یو بېله سورت یاسین وایي که نه یو حدیث کې راځي چې دا د 2 ختمونو عمره ثواب دی او څوک چې د سحر مونږ نه پس وایي نو یو حدیث کې راځي چې دا د 15 ختمونو عمره ثواب لري او بل یو روایت کې راځي چې دا د 15 ختمونو عمره ثواب لري او بل وی د خاص کر د طالبانو د علماو لپاره او د حافظانو لپاره دا ډېره زیاته ضروري خبره ده چې جی تاسو سورت یاسین داسې یاد وي لکه څنګه چې ورته فاتحه راځي بیا نه پوه شو مونږ سورت یاسین ورته څنګه یاد وي داسې یاد وي لکه څنګه چې ورته سورت الفاتحه یاد وي دا خو ضروري ده چې هر مسلمان په زړه کې د سورت یاسین وي کتابونه لیکلي چې د سورت یاسین الله جل جلاله د دنیا د پیدایش نه 1000 کاله مخکې لوستلی وه څو کاله 1000 کاله مخکې لوستلی وه نو د دنیا د پیدایش څونه وخت وشو تاسو څه پته شته دی د دنیا د پیدایش یو ساینسدان لیکي چې 2500 کې راغلی وشو او بل لیکي چې نه 3000 وخت وشو دومره وخت دا دروغ هم کېدی شي چې د دې فیصلې اکثر غلطې کېږي لکه دا لیکلي شوي دي چې 2500 وخت وشو نو د دې نه 1000 حساب مخکې ولګوه دومره وخت مخکې الله جل جلاله دا قرآن چې دی د سورت یاسین بیا لوستلی او بله خبره د یاسین متعلق ده چې دا یاسین دا د چا نوم دی ډېر مفسرین وایي چې دا د الله د نومونو نه یو نوم دی پوه شوئ او بعضې مفسرین وایي چې نه دا د نبي علیه السلام د نومونو نه یو نوم دی نو چې د نبي علیه السلام د نومونو نه یو نوم شو حساب وکړئ که نه نو د دنیا د پیدایش نه 1000 کاله مخکې الله جل جلاله د نبی علیه السلام نوم چې دی نه دی اخیستی قرآن کې ذکر کړی یاسین او بیا ورته څه وایي انک لمن المرسلین